آخرت آسانه ورته وګرځوي. الله پاک دې دغه کور د دنیا له کوره ښایسته ورته وګرځوي او کورنۍ ته دې الله تعالی صبر ورکړي، د زړه او په صبر باندې د اجر عظیم خدای تعالی ورکړي. ما محترمو عزیزانو، الله تعالی په قرآن مجید فرقان حمید کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت. دا د ما نظام د ما جوړ کړی د ژوندم زه درکومه، مرګم زه درکومه. خامخا به تاسې دا د مرګ خوند ګورئ. کل نفس، هر نفس، نفس چاته یایي؟ نفس یایي چې هر ذی روح شی که هغه انسان یي الله تعالی ساه کې اچولی، که هغه حیوان یي الله تعالی ساه کې اچولی، چې هسې ساه ورپکې یي الله تعالی به خامخا یو مرګ په دا انسان یي که حیوان یي په دغه باندې به راځي. کل نفس، هر نفس، ذائقة الموت، خوند به ګوري د مرګ. خوند چشته یایي؟ موږ او تاسې د دنیا خلک یو. زه به د مثال په ذریعه تاسې پوه کړم. یو تریخ خوند یو خوږ یي. دا مرګ هم په دوه قسمه ده. یو مرګ خوږ مرګ یي، یو مرګ تریخ مرګ یي. خوږ مرګ خو دوړ مرګ یي چې ملایکې په هغه مرګ باندې فخر کړي، له جنته چې پوشاک ورته راوړلی کېږي. ملایکې چې راسي، ملایکې یایي چې دا سوره بختور مړی ده، چې دا د کوم مړي د کوم انسان روح چې موږ قبض کوو. خوږ مرګ خدای چې کله د انسان د نیک انسان روح ملایکې قبض کړي، اسمانو ته دا روح وړي. په هر آسمان کې دا ملایکې د خدای د دې انسان د ارواح د روح استقبال کړي، هرکلی ورته یایي. لکه موږ او تاسې داسې یو معزز میلمه راځي را روان یي، نو یو سړی ور ولاړ سي، ځینې خلک ګلان پیرشندي استقبال یې کړي. د دغې ارواح د دغې روح په اسمانو کې ملایکې استقبال کړي چې ته هغه انسان یې چې د الله تعالی د حکمونو مطابق تا ژوند تیر کړی ده. د رسول محترم صلی الله علیه وسلم د احکامو د فرامینو مطابق تا ژوند تیر کړی ده. ته خو لا په دغه دنیا ښه یې دې ته اوس موږ ته رالې، موږ هرکلی درته یایو. خوږ مرګ کوم مرګ یي عزیزانو؟ هغه مرګ یي چې دغه د آخرت کور چې د هر چا کور ده. که څوک په کوټۍ کې اوسي، که څوک په سفرې کې اوسي، که څوک په کچه مکان کې اوسي، که څوک په اثرات کې اوسي، که په مشکلاتو کې اوسي، که هر یو سړی دغه کور د اصلي کور دغه کور ته به راځي. خوږ مرګ دغه ته یایي چې کله مړی ورته وسپاري، دا د تنهایي کور دوره ورته خوشحاله سي، او دا مرده ته یایي ای مرده کله چې به ته په ما باندې په مځکه روان وي ډېر ښه مې ایسېدې، اوس ما ته رالې ورته ګوره زه له تا سره څومره ښه کړم، تر څومره چې دا د مرده نظر ځي تحت الوسع، تحت نظر چې تر کومه جا پورې د دغه مرده نظر لګېږي دغومره دا قبر ورته پراخه شي. دغه ته خوږ مرګ یایي. الله تعالی د موږ او تاسې هم دغه سفر مخ ته د الله تعالی د سپین مخ پسې ورولي. ټول وایي امین. د ما عزیزانو، خوږ مرګ هغه مرګ یي چې یو انسان زړکدن هم اسانه سي. یو انسان چې کله مړ شي د قبر دا قبر یم د آخرت له منازلو چې یو منزل د استقبال ورته کړي. او بیا چې کله موږ او تاسې په دغه دنیا په رونقو باندې عادت یو، نن چې سړه هوا نه وي بیا هم د موږ ګزاره نه کېږي. نن چې د موږ په کوټیو کې د موږ په کورو کې بلفونه رڼا نه وي، موږ ګزاره نه کېږي. دا د تورو تیارو کور ده. دغه کې ایسي نسته، په دې کور کې هیټر نسته. موږ د شور شرابي عادت خلک یو، مشیران له کوره روان شي او مجلس ته ځان رسوي. یو ورځ مې نه تېرېږي د اډې ته به ورسم، څوک به ووینم ګپ به ولګوم، څوک په موبایلو باندې پیکجې ولګوي ټلیفون، چې چاته به ټلیفون وکړم، یو مجلس به وکړم، له خبرې به ځان خبر کړم، زه به مجلس ورسره وکړم. دا
خوږ مرګ سي د چا په نصیب سي بیا دا مرګ دوړ مرګي سي قبر ته وسپاري په قبر کې یو ښایسته انسان ورته راسي د تورو تیارو جای ده تنګ غولی ده دورې دورې نشي اوښتی دا ملایکه ډېر په ښایسته شکل باندې ورته راسي دا مرده چې کله په دا ملایکې باندې نظر ولګېږي ورته یایي خدای دې ښه در سره وکړي دومره ښایسته انسان یې چې ته رالې زه خو ډېر پریشانه ومه زه په شور کې عادت ومه زه د مجلس سړی ومه نن ته رالې خو ګوره ګوره تنها به مې نه پرېږدې ته به له ما سره یې عزیزانو دا ملایکه څه ورته یایي خپل زړو باندې دا خبره ولیکئ ملایکه ورته یایي زه د تا هغه عمل یم چې تا به ښه عمل په دغه دنیا کویه خفه کېږه ما تا تنې تنها نه پرېږدم زه به له تا سره یم دا سړی مشغوله وساتي د جنت لخوا کړکۍ ورته راخلاصې سي غالۍ ورته ویړې سي عزت او اکرام یې کېږي دغته خوږ مرګ یایي الله تعالی دې نه کړي کل نفس ذایقة الموت ذایقه د مرګ که ترخه سي لکه دا نن سبا افسوس په دې خبره قسم ده کوي چې موږ او تاسې کې ځوانان مري یا مشران مري ټول به ځو دا د موږ اختیار نه ده چې له مرګه یو څوک راپاته کړو خو عزیزانو که چیرې دا تریخ مرګ یي بیا به دا قبر توره تیاره یي ده ته بیا به دا قبر د لړمانو کور یي بیا به دا قبر دا کور د ده دپاره د مارانو کور یي ما دې د خدای په ذات قسم یي په یو مجلس کې دلته اوس یو مار پرېږدیه ولا بلا به ټول منډې وږو ولا دوړ ځوانان شته که په هغه کې تمم شي ځینې کسان بې وزنې بیا دا جای دوړ جای ده له دغه جا منډم داسې والی که چیرې مرګ تریخ یي افسوس په دې خبره ده موږ په دنیا کې اوسو په غفلت سره اوسو دنیا د مرګ دپاره تیاری نه کړو که چیرې په دا غفلت کې ځوانانو مشرانو د کار در وړ خلکو تاسو ته مرګ راسي بیا ډېره د افسوس خبره ده دا قبر بیا له انسان سره ښه نه کړي ورته یایي ورې مې بد ایسېدې تا د خدای او د رسول مخالفت کړی ووایه ته په شریعت باندې نه تلې تا ته لمونځ ډېر مشکله و نه دې سوای کړی تا ته زکات ورکړه ډېر مشکله وه نه دې ورکولې مېلمستیا به دې ښې کړې ډېرې روپۍ به دې په غیرت کې لګولې د تا دپاره خو حج ډېر مشکله و نه سوای تلای اوس به ورې مې لا بد ایسېدې چې راسې ته ورته ګوره زه له تا سره څه کمه په حدیث کې راځي امام الانبیا تاجدار حرم د شنې ګوبت جانان حضرت محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم فرمان عالیشان ده دا قبر دوره پیره تنګ سي د مبارک دا ګوتې ورسره دی کړې دا پښتۍ یا په یو بل کې د ورسره ننیوسي ته ته دا یو مرده دې موږ ته غږ راوکړي چې په ما باندې ډېر تکلیف ده راځئ موږ به اسمان پیشن کړو موږ یې نشو پیشن کولی خپل عمل د لارې مل ده عزیزانو دا مرګ خوږ مرګ ځان ته خوښ کوي موټر ښه خوښوي کور ښه خوښوي دنیا ښه خوښوي عزت خوښوي کالی خوښوي راسئ دغه سکون هم د ما په تا په لاس کې ده مرګ ترخول هم د ما په لاس کې ده او دا خوږلت هم د ما په لاس کې ده که څوک غواړي چې زه ډېر ارام ده روږدی یمه زه د دنیا په سکون باندې روږدی یمه که د آخرت کور د پرسکونه جوړوئ د روشنایي ووال یې جوړوئ او تاسې دا غواړئ چې پریشانه نه سو نو راسئ نن خپله غاړه اسلام ته کېدئ دین ته کېدئ دغو علما کرامو ته کېدئ دا مرحومه له دې جهانه سترګې پټې کړي مفتي صاحب دو ډېر تخلیف پورې کړی دی د دوی کورنۍ ډېر تخلیف پورې کړی دی ناجوړه وه موږ به وخت په وخت پوښتنه هم جن کړه کله به په هسپتال کې کله به چیرې کله به چیرې د اولاد غم دې خدای تعالی چاته نه ورښکاروي دا هم غټ غم ده غم یې په غم نه ګډېږي د ځګر ټوکړه ده په عزیزانو دوی چې هر څومره تکلیف پورې کړی موږ دعا کوو الله پاک دې کورنۍ ته صبر او په صبر باندې اجر او د دغو تکلیفو د خدای تعالی ډېر اجر ورپه نصیب کړي خدای تعالی د نعم البدل ورپه نصیب کړي یو سړی چې ناجوړی یوه ښځه ناجوړی ډېر په تکلیف یې او په څنګ نشي راوښتی خو یېځي د الله رسول فرمایي ای مسلمان خو په ګټه ګټه کې ده
سلکه چې څنګ باندې سړی نسي راوښتی په تکلیف باندې سوک اړوي لا دی په مټ کې راوړي الله ملایکو ته یایي و ملایکو دغه بنده باندې دا مرض ما راوستی د زه لوی خدای یمه لکه څرنګه چې مجاهد په مورچه کې جنګیږي له یوه جای بل جای بدل کې سوره ثواب صیغه ته ورکوي په عملنامه کې دغه انسان ته د غوره ثواب ولیکي یو انسان په بیماري کې ساه اخلي ساه الله رسول فرمایي اشنه گنبت جانان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الله یای ملائکو ته یو سړی چې روغ یې سبحان الله الحمدلله الله اکبر تسبیحات یای دغه انسان ته د غوره د دغه ټولو تسبیحاتو چې کوم ثوابونه دا روغ سړي ته ورکیږي دغه بیماره ته د افسا باندې د غوره ثواب په د عملنامه کې ور ولیکئ ځکه دا تخلیف ما پرې راوستی کله چې ملایکه راشي روح قبض کې بیا اسمانو ته ولاړه شي ما په خبره پوهېږئ تاسې ډېر نه یم غږېدلی اوس فن نه واخلې یو الف خبرې وکړم فایده نشته عزیزانو زه د دغې علاقې ته اول ور راغلی یم دا بیان مې اول بیان نو عزیزانو کله چې ملایکه راشي روح قبض کې روح الله پوښتنه دي حال راته وایه حال ورلو د فلاني مور او پلار د کورنۍ د جګر د ټوکړې د مفتي صاحب دا بچی د فلاني د جګر د ټوکړې روح مې قبض کړه ملایکې چې الله تعالی پوښتنه کې نو د دوی څه حال و د دوی حال خو صبر یې کړی و نو د تا په فیصله کې خو څوک څه نسي ویلی د تا په دغه فیصله باندې دوی صبر کړی و او په صبر باندې دا ټکي ویل چې انا لله و انا الیه راجعون الله تعالی ورته یایي دوړ وکئ په جنت کې یو کوټۍ جوړه کړئ او د کوټۍ په ټنډه ور ولیکئ چې بیت الحمد دغه د ژوندو دپاره داسې په دا صبر باندې په دا تخلیف باندې دوی صبر ما ته وکړو د ما په فیصلې راضي شو دا کوټۍ د ژوندو دپاره د شیخ په دا ژوندي چې مړه سي به دا کوټۍ ته ورشي دا د دغه کورنۍ صبر ده دا د کورنۍ انعام ده د ژوندو او دا مړی به بیا سوره نازوي چې یو سړی دومره په تخلیف کې یو دره وخت یې په مرض کې تېر کړی ځینې جنازې انسانان را روان او هغه جنازه کې لپاره د دې چې دا مړی وبخل شي او قسم د ځینې جنازې دی وړي چې سړی ورته را روان یې چې دغه انسان په تخلیف کې دوره وخت تېر کړی ده دوره نیک سړی ده نیکه ښځه ده د دغې جنازې په وجه به خدای تعالی موږ وبخي ازغی چه شی ده ازغی د موږ مور هندلیب گلشن رسول حضرت امی عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله ښځه مبارکه د اول یار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ښځه لور فرمایي نبی علیه السلام ما ته ویل د یو انسان چې ازغی پښو شي الله تعالی په د ازغي باندې اجر ورکوي ګناهونه وربخښي دغه مرحومې خو ډېر زیات مرضونه تېر کړي دي خدای تعالی دې د دې د جنازې له برکته موږ او تاسې وبخښي او دعا وکړئ چې څومره مردګان به د هدیره کې ښخ دي خدای تعالی دې د ټولو په مخه باندې رڼا کړي او د موږ او د تاسې څومره عزیزان دوستان قریبان له دغه جهانه تللي دي خدای تعالی دې د ټولو درجات بلند کړي او دا یوه خبره درته کومه اتې بس کومه بیا دعا کوو چې موږ او تاسې ته پکار ده چې له غفلته لږ ځان راویښ کړو لږ لا ډېر مرګ دپاره تیاری وکړو تیاری یې دغه ده چې فکر له ځانه سره پیدا کړي دنیا ګټل اسانه دي د دغې دنیا ژوند به تیر شي ډېر تیر ده عزیزانو اوس دا ناس خلک یاستئ ډېر عمرونه یې تیر کړي دي خو دا جای د موږ جای ده کله کله راځه په هدیره کې ګرځه ملک صاحب دې هم راځي ورته ګوري دي چې حاجي صاحب چیرې خښ ده که نه ده خښ نو یقینا تر ده به پورته سړی خښ وي ملا دې هم راځي ګوري دي چې ملا شته په هدیره کې که نشته یقینا علما مړه سوي دي له دې جهانه تللي دي یو ټیکهدار دې هم راځي ورته ګوري دي چې آیا زما غوندې ټیکهداران په دا هدیره کې شته که نشته او که یې نو له ځانه سره دې پن کې چې زه به هم دغسې روان یم خلق الموت والحیات الله یایي مرګ مم پیدا کو ژوند مم پیدا کو لیبلوکم ایکم احسن عملا چې تاسو څوک ښه عمل کې انشاءالله د ښه عملو
کوشش په موږ کو توفیق په خدا غواړو رب متعال دې موږ ته په دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق را په نصیب کړي او د مفتي صاحب او مفتي صاحب کوروال کورنۍ خدای تعالی د صبر ور په نصیب کړي الله پاک د نعم البدل ور په نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین